السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم مولانا عطا الرحمن. موږ د نهم جماعت مطالعه قرآن حکیم هغه کورس او نصاب شروع کړی و. په هغې کې سوره انبیاء آخري رکوع ده. که چېرې تاسو زموږ په دې چینل باندې نوي یې نو دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ووهئ چې تاسو ته به هر وخت زموږ نوي ویډیو هغه موصولیږي. اوس سبق شروع کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دا بلا واقعه را د حضرت زکریا علیه السلام قدرت کامله د الله جل شانه او په وحدانیت باندې او دارنګې دلیل نقلی دی پر رسالت د نبی علیه السلام باندې. زکریا علیه السلام هم الله پاک نه دعا وغوښتله چې خدایه ما یوازې مه پرېږدي او دارنګې ما ته یو غوره وارث راکړي. چونکې حضرت زکریا علیه السلام هغه عمر ډېر و او دارنګې د ښځې عمر ډېر و چې په داسې وخت کې عام طور باندې د انسان هغه اولاد نه کېږي، خو الله جل شانه د ده دا دعا قبوله کړله. وزکریا یاد کړئ تاسو زکریا علیه السلام اذ نادا ربه هغه وخت چې دعا یې وکړه خپل رب ته، اواز یې وکړه خپل رب ته، ربې ربه زما لا تذرني فردا مه پرېږده ما لره یوازې وانت خیر الوارثین او ته یې غوره میراث وړونکی. فاستجبنا له منګه قبوله کړه دعا د ده. ووهبنا له یحیی منګ ورکړه ته یحیی علیه السلام. واصلحنا له زوجه منګه ټیک کړه ده بیبي د ده، هغه منګه د دې جوګه جوړه کړله چې الله پاک ورته حضرت یحیی علیه السلام ورکړو. انهم یقینا دوی کانو دوی یسارعون فی الخیرات دی جلتی کولا نیکو کارونو کی ویدعوننا رغبا ورهبا منگ نے دعا کولا منگ تی آوازونه کول په مینی په حالت کې او د یری په حالت کې، حالت د رغبت کې او د یری کې، راحت او تکلیف کې، دا په ټولو حالتونو کې دوی زمونږ ته آواز کړی، موږ نه دعا غوښتې غیر الله نه نه غوښتې. وکانو لنا خاشین او دوی زمونږه تابعدار موږ ته عاجزي کوونکي. والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. دا حضرت مریم هغه تذکره کوي دلته چې هغې خپل عورت او خپل عزت دا ساتلی و د سړو نه، ناجایزو کارونو نه. الله پاک حضرت جبریل علیه السلام راولیږو او د دې په ګریوان کې پوکې ووهو. الله حضرت عیسی علیه السلام دې ته ورکو بغیر د خاوند نه. دا د ټولو مخلوقاتو لپاره الله پاک یو نښه وګرځوله چې الله داسې قادر ذات دی چې بغیر خاوند الله پاک اولاد ورکولی شي. والتي احسنت فرجها هغه ښځه چې مریم وه د حفاظت وکړو د خپل عورت. فنفخنا فیها من روحنا منګه پوکې ووهو دې کې من روحنا د خپل روح نه. وجعلناها منګ وګرځوله دې مریم لره وابنها زوی د دې لره آیة للعالمین نشانه د مخلوقاتو لپاره.
ان هذه امتكم امه واحده یقینا دا ډله یوه دا امت ته امت یو انا ربکم او زه ستاسو رب یم فاعبدون تاسو عبادت وکئ زما صرف او صرف زما بندگی وکئ د بل چا بندگی ونه کوئ دا ټوله د انبیاء علیهم السلام چې کوم دا واقعات تیر شو کدی کوم اصولی دي یا فروعي مسائل هغه بیان شو توحید رسالت عقیده د آخرت انبیاء علیهم السلام کی اصول مشترک دي چې دا توحید رسالت او عقیده د آخرت ته او دې ټولو محور هغه دعوت د توحید د الله او مذمت د شرکو نو دا چې کوم ذکر شو د انبیاء علیهم السلام د دې عقیده یو چې هغه وحدانیت د الله او دارنګه ستاسو طریقه چې په دې باندې هغه تلل واجب دي د انبیاء علیهم السلام پر لار باندې هغه هم دقه یو طریقه ده د انبیاء علیهم السلام لار او هغې پسې هغه ورتګ وتقطعوا امرهم دی ټوکړې ټوکړې که امرهم خپل کار بینهم په خپل منځ کې ډلې جوړې شولې چاره الله وحدانیت منو چا شرک او کفر اختیار کو کلن الینا راجعون دا ټول به موږ ته واپس کیدونکي فمن یعمل من الصالحات چا چې عمل وکړو د نیکو عملونو نه وهو مؤمن په داسې حال کې چې دی مؤمن وي فلا کفران لسعیه ناشکري به ونشي د محنت د الله به پوره بدله ورکوي د چې کوم محنت کړی دی کوشش یې کړی دی د دې به ناشکري نه کیږي وانا له کاتبون یقینا موږ دې لیکونکي وحرام علی قریة حرام دی په یو کلي باندې نه په اهل د کلي اهلکناها چې موږ هلاک کړي دي هغې لره انهم لا یرجعون چې یقینا دوی به نه واپس کیږي دنیا ته چې الله یو پیره په عذاب سره هلاک کړل او د دې دنیا نه کوچ شو لاړل نو دا واپس بیا دنیا ته نه راځي بلکې دا د قبر نه بځي ورځ د محشر ته میدان د محشر ته وزیر قیامت په ورځ باندې او قیامت د علاماتو نه یو علامه داره د یاجوج و ماجوج دا به په آخره زمانه کې راځي حتی تر دې پورې اذا فتحت یاجوج و ماجوج چې کله کولاو کړی شي یاجوج ماجوج لکه زموږ پښتانو ته زوزي مازوزي وایي وهم من کل حدب او وی بدا یاجوج ماجوج د هر لوړ ځای نه ینسلون رابیدونکي دي به راخویږي یعنې دا به امکان نشته چې دې دنیا ته واپس شي تر دې پورې چې یاجوج ماجوج راشي چې دا را قیامت نږدې به راځي حضرت حذیفه رضی الله عنه د خپلو ملګرو څو صحابو سره خپل منځ کې د دې تذکره کوله نبی علیه الصلاة والسلام پرې راغی د یاجوج و ماجوج نبی علیه السلام یې تپوس وکړه څه تذکره کوئ موږ وایو چې د قیامت ذکر هم کوو نبی علیه السلام فرمایل چې قیامت به تر هغه وخته نه راځي چې تر څو پورې لس نشانات نه ښکاره شوي یو نښه په هغې کې د یاجوج و ماجوج ده چې دا به راځي دې ته ذوالقرنین هغه یو دیوال والی دی دا نشي راتللی دا سوری کوي چې لږ غونته کې پاتې شي نو بیا وایي زه سبا له به وکړو سبا له بیا هغه دیوال هغه شان روغ شوی سد ذوالقرنین چې څه ته وایي د آخر کې بیا انشاءالله وایي سبا له به لرې کوو بس قیامت ته به نږدې دغه صد او دغه دیوال دوی سورې کې او دغه باندې به را روان شي هر لوړ ځای نه د غر نه یا دا شان د لوړو ځایونو نه لکه سوره کهف کې د یاجوج و ماجوج ذکر دی د هغې محل وقوع پکې باقاعده ذکر ده
چې دا د شمالي غرونو نه اخوا دي او دوی به هم د دقه ځای نه راځي او دوی چې په مخ د ځمکه سري دا ټول په ټولو باندې به دا خوري تر دې پورې چې سمندر باندې ورشي نو هغه به ټول وسکي بله ډله چې راځي د یاجوج و ماجوج نو هغوی به وایي دلته راته ښکاري جوړ اوبه وې ټولې اوبه به هغوی څښلي دا به دومره ډېرې عیسی علیه السلام او د هغه متبعین به بره یو ځای ته وخیږي کوهي تور ته به وخیږي هغې به هلته پناه والي او دا یاجوج ماجوجو باندې به بیا یو دانه راخیږي په ترخ کې او په ترخونو کې به یې دانې راخیږي او بس په ټس باندې به مري بیا به الله جل شانه دې باندې څه ځناور مسلط کي باران به وکړي دا به په سمندرونو باندې وړي بیا واقترب الوعد الحق نږدې شوی دا وعده رښتینې د قیامت فاذا هي شاخصة ناګهانه وي به واضح ابصار الذین کفروا سترګې د هغه خلکو چې کافران دي دی به یا ویلنا افسوس موږ دپاره قد کنا فی غفلة من هذا په تحقیق سره موږ په غفلت کې د دې نه بل کنا ظالمین بلکې موږ ظالمانو انکم وما تعبدون یقینا تاسو چې کوم تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله پاک نه حسب جهنم دا خشاک د جهنم دی انتم لها واردون یقینا تاسو به دې کې داخلېدونکي تاسو به دې کې داخلېږئ تاسو به چې تاسو او چې کوم څیزونو تاسو عبادت کړی دی هغه ټول په ټول جهنم کې هغه داخلېږي نو دې باندې خو دا اعتراض راتللی شي چې خلکو د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت عزیر علیه السلام او ورسره د فرشتو خلکو عبادت کړی نو دا به هم جهنم ته غورځولی شي دا اعتراض پرې راتللی شي انکم ما تعبدون یقینا تاسو او چې کوم تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه حسب جهنم دا به خشاک د جهنم وي انتم لها واردون تاسو به دې ته داخلېدونکي نو دې کې خو دغه هم راغلل نه دې جواب هغه بل آیات کې شته دی ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون یقینا هغه خلکو چې موږ هغې لپاره فیصله د جنت کړې ده هغه به د جهنم نه لرې لري حضرت عزیر علیه السلام حضرت عیسی علیه السلام او فرشتي دی خو د جنت د دې فیصله شوې ده نو دوی د دې نه مستثنا دي لو کان هؤلاء آلهة کچرې وې دا خدایان چې تاسو ورته وایې ما وردوها دیو بیرې جهنم ته نه وې داخل شوی وکل فیها خالدون دا ټول به په دې کې همیشه لپاره لهم فیها زفیر وهم فیها لا یسمعون یقینا وی به دې لپاره په دې کې چغې وهم فیها لا یسمعون او دوی به اورېدي نه دوی به اورېدل نه کوي ان الذين سبقت دا آیات دی یقینا ها خلق سبقت لهم من الحسنى چې وړاندې تېر شوي هغې لپاره زموږ نه طرفه الحسنى د جنت یا د ښېګړې اولئک دا خلق عنها د دې جهنم نه مبعدون لرې به وي لا یسمعون حسیسها دوی به نه اوري دا کشار د خپور دوی وهم فیها فیما اشتهت انفسهم او یقینا دوی کې وي په هغه څه چې غواړي نفسونه د دوی خالدون همیشه به وي لا یحزنهم الفزع الاکبر دوی لره به نه خفه کوي هغه لویه یره چې هغه قیامت یره به وي هغه به داسې یره چې هغه یوم ترونه تذهل کل مرضیة عما ارضعت چې کوم پی ورکوونکي مؤنثات دي که زناور دي او که انسانان دي داسې یره به وي دوی به خپل بچي نه هغه غافلې شي دوی ته به را پته نه لګي چې دا څه چلو شو خپل ځان غم به ورسره پیدا شي وتتلقاهم الملائکة ملاقات به کوي دوی سره فرشتې هذا یومکم الذي دا به ورته وایي دا هغه ورځ ده کنتم توعدون چې
چې تاسو سره وعده کولی شوه او دا به دا ځمکې او د اسمانونه به دا راغونډ کړی شي دا غرونه به دا په هوا کې داسې الوزي لکه څنګه اودلی شوي مالوچ وي یومنت توی السما په ورځ باندې چې موږ به راغونډ کړي اسمان لره کطوی سجل للکتب په شان د راغونډولو منشي خپلو کتابونو لره منشي خپل کتابونه راغونډوي په آخره کې لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام هم فرمایي قیامت پر ورځ باندې به ځمکې او اسمانونه د الله راغونډ کړي دا به ټول ختم شي ټول نظام به درهم برهم شي کما بدأنا اول خلق لکه څرنګه موږ تاسو اول ځل دا مخلوق پیدا کړی دی نعیده موږ به دوباره را ژوندي کړو وعدا دا وعده را علینا په موږ باندې انا کنا فاعلین یقینا موږ دا کار کوونکي دا به موږ کوو ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون زبور موږ دا لیکلي دي په زبور کې چې داود علیه السلام باندې نازل شوی دی د زبور نه وایي څه مراد دی دې کې مختلف اقوال دي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې د ذکر نه مراد تورات دی موږ لیکلي په تورات کې منګه لیکلي په زبور کې من بعد ذکر پس د ذکر نه پس د تورات نه پس د تورات نه او د زبور نه مراد هغه ټول کتابونه مراد دي چې هغه د تورات نه پس نازل شوي انجیل او زبور لکه عیسی علیه السلام باندې انجیل نازل شوی زبور په داود علیه السلام نازل شوی دارنګه قرآن هم ته مراد دی او دویم قول پکې د ابن زید رحمه الله دی هغه چې د ذکر نه مراد لوح محفوظ دی او د زبور نه مراد ټول کتابونه مراد دي چې کوم انبیا علیهم السلام باندې نازل شوي دي او دا قول زجاج رحمه الله هم خوښ کړی دی او ارض نه مراد جمهور مفسرین وایي دا ځمکه د جنت ته ولقد كتبنا په تحقیق سره موږ لیکلي دي فی الزبور زبور کې نو زبورونه چې هغه ټولې کتابونه چې کوم دی هغه مراد شي خاص زبور ته مراد شي من بعد ذکر پس د ذکر نه پس د تورات نه ان الارض یرثها چې یقینا ځمکه دا میراث کړي عبادی الصالحون بندگان نیکان د څه ځمکه د جنت ځمکه دا به نیکان خلک کړي دا به الله جل شانه نیکان لکه واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء بل آیات کې راځي دا ځمکه موږ دي جنتیانو ته په میراث کې ورکو چې کوم ځای کې خوښ یې هغه ځای کې به پکې ګرځي ان فی هذا یقینا په دې کې لا بلاغا دعوت دی رسول لقوم ها قوم د پر عابدین چې عبادت گزاري دا دعوت ورسېد دوی ته انتها ته ورسېد چې څوک عبادت کوونکي د الله پاک وما ارسلناک یقینا ته موږ نه لېږلی الا رحمتا للعالمین مگر رحمت د عالمینو دپاره د مخلوقات دپاره ته رحمت یې قل ورته پیغمبر علیه الصلاة والسلام انما یوحى الی انما الهکم اله واحد دا توحید دعوه بیا مات کوي بیا ذکر کوي الله پاک قل ورته پیغمبر علیه السلام انما یوحى الی یقینا وحی کیږي ماته انما الهکم اله واحد چې یقینا معبود ستاسو معبود یو دی د بندګۍ مستحق صرف او صرف یو الله پاک دی فهل انتم مسلمون آیا تاسو یې تابعدار فإن تولوا کچری تاسو روګرداني وکړه مخ مو واړو درینه فقل آذنتکم ورته پیغمبر علیه السلام زه اعلان کوم تاسو ته خبروم تاسو لره علی سواء په برابر باندې چې ټول پې پوهئ وإن ادري اقریب او زه نه پوهېږم چې نږدې دی ام بعید یا لرې ما توعدون چې کوم تاسو سره وعده کولی شي دوی به چې دا پیغمبر په حق دی او موږ یې بیا هم خبره نه منو
نو کوم عذاب چې دی موږ سره وعده کوي هغه دی موږ له راولي که نه هغه دی په موږ واقع شي. نو الله جل شانه هغه فرمایي چې دا ورته ووایه نبي علیه السلام دوی ته چې ګوره ما دا پته نشته علم غیب خو د الله سره دی چې کومه وعده تاسو د عذاب کېږي یا د قیامت کېږي چې دا لرې دی او که نږدې دی ما ته پته نشته. انه یعلم الجهر من القول الله پوهېږي په تیزه وینا باندې ویعلم ما تکتمون پوهېږي په هغه څه باندې تاسو یې پټوئ په مزه کوئ که په زړه کې خبره تېرېږي دې ټولو باندې الله پاک عالم دی. وان ادري او زه نه پوهېږم لعله فتنة لکم شاید چې دا تاسو لپاره ازمیښت وي امتحان وي الله پاک د دې دا علم پټ ساتلی دا ستاسو لپاره امتحان دی. ومتاع او فایده را الی حین تر مرګه پورې. قال رب احکم بالحق ویلی دی رب ستا فیصله وبکئ الله پاک په حق باندې وربنا الرحمن المستعان او رب چې کوم ډېر مهربانه دی د هغه نه مدد اخیستلی شي علی ما په هغه څه باندې تصفون چې تاسو یې بیانوئ هم د الله پاک نه مدد غوښتل دی د الله نه موږ مدد غواړو تاسو وایئ سرکشي کوئ هر څه کوئ د الله نه به چې کوم دی موږ مدد غواړو ستاسو خلاف او دارنګې موږ به په خپل نیک اعمالو باندې هغه قایم او دایم وي که تاسو هر څه وایئ. دا سوره انبیا ختم شو دې پسې به بیا د دې نهم کورس کې چې کوم سوره انبیا شامل دی سوالات او جوابات دي دا به انشاءالله آینده ویډیو کې بیا موږ کوو.